اعتکاف څه ته ویل کیږي؟ علماو ذکر کړي چې اعتکاف دې ته ویل کیږي چې یو انسان مومن مسلمان په نیت د عبادت باندې په جومات کې په یو خاص ځای کې کینی، نو دې ته اعتکاف ویل کیږي. علماء کرامو د اعتکاف لپاره درې قسم اقسام ذکر کړي دي چې اعتکاف په درې قسم باندې دي. یو قسم اعتکاف فرضي اعتکاف دی، او د هغې صورت داسې دی چې کله یو انسان په خپل ځان باندې نظر ومني چې مثال که زما د بیماری ټیک شو یا زما د حاجت پوره شو، نو زه به اعتکاف کوم. نظر ومني، نو چونکې نظر پوره کول خو واجب دي، نو په دې وجه علماء کرام فرمایي که یو سړي اعتکاف لپاره نظر ومنه، نو دې لپاره شرط دا دی چې انسان به روژه ونیوي او کم از کم یو شپه او یو ورځ به په جومات کې کینی، نو دا فرضي اعتکاف دی. دویم نمبر دی سنت اعتکاف. سنت اعتکاف دا دی چې د رمضان مبارک په اخرنۍ عشره کې کم اعتکاف کیږي چې د شلمې روژې د مازدیګر نه به انسان کینی او د اختر د میاشت لیدو پورې په مسجد کې ناسته کول، دا سنت اعتکاف دی. دریم نمبر اعتکاف نفلی اعتکاف دی چې انسان جومات ته راننوځي نو بس نیت د اعتکاف وکړي. دې لپاره روژه نیول یا خاص وخت مقرر کول چې دومره موده به زه کینم، دا ولا شرط نه دی نفلي اعتکاف لپاره، بلکې هر وخت چې انسان جومات ته راننوځي او نیت د اعتکاف وکړي تر څو پورې چې د انسان په جومات کې نو د ته ثواب د اعتکاف ملاویږي. نو په دې رمضان مبارک کې چې کوم اعتکاف کیږي په اخرنۍ عشره کې، دا سنت مؤکده علی الکفایه دی. خامخا په هر محله کې چې یو انسان په مسجد کې کینی نو د ټولې محلې والا سنت عمل ادا کیږي، او په ټوله محله کې څوک کینه ناسته نو دا ټوله محله تاریک سنت وګرځیده.